یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اتقوا الله د الله نه ویریږئ وذروا ما بقي من الربا او پرېږدئ هغه مطالبه چې پاتې ده د سود نه. تا یو سړي له اوس د مخکې نه د سود د حرمت نه مخکې پیسې ورکړې وې د هغه زمانې خبره، نو اوس دې صرف هغه خپلې 100 روپۍ واله او هغه باقي 10 روپۍ ورته څه کړه پرېږده، یا د دې 100 په ځای دې خدای خبر څو ځله لس اخیستې وې، نو بعد د اوسه پورې چې څه ووایه خو تا ته ما ووایي چې فامره الی الله، خو د باقي ته قضا شه صرف هغه اصل راس المال به هلې او نورې به نه هلې. وذروا ما بقي من الربا او پرېږدئ هغه مطالبه چې پاتې ده د سود نه، ان کنتم د سود کومه مطالبه چې ستاسو پاتې ده، ان کنتم مؤمنین که تاسو ایماندار یې. فان لم تفعلوا که نه قلاریږئ او بیا هم سود اخلئ، بیا هم د سود هغه مطالبه کوئ، نو فاذنوا خبر شئ بحرب من الله ورسوله، د الله او د رسول په جنګ. د الله او د رسول جنګ څه مطلب دی؟ نو یا خو معنا دار د الله او رسول غضب ته تیار شئ، د الله غضب بمی او د رسول غضب بدای چې رسول بدله سزا درکړي، ځکه چې حکمران دی، حکومت دی، یعنی اسلامی حکومت بدله سزا درکړي. اسلامی حکومت سزا دا چې تفسیر قرطبی وی حق علی امام المسلمین، د مسلمانانو په امام باندې دا لازمه ده ان یستتیبه، چې دته به وایي چې شابه توبه وباسه، فإن نزعک توبه ویستا او د سود نه قلار شه ټیک ده، والا او که نه قلارېده نو ضرب عنقه، دا سټ به په دې توره باندې ووایي چې خبره ختمه شي. دا سزا ده، دا د پیغمبر خبره، پیغمبر سربراه اسلامی حکومت دا د الله تعالی غضب څه دی؟ نو د الله تعالی غضب دا دی چې په حدیث کې راځي، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله تعالی سودخور ته وایي چې خذ سلاحک للحرب، راواله کنه وسله دې زما او ستا په منځ کې جنګ دی. الله تعالی به ورته څه وایي چې راواله وسله دې، ته زما سره جنګ کوې نو وسله دې راواله، ستا او زما جنګ دی. نو د ده به څنګه جنګ دی؟ دا د ډېره غټه خبره بله کېدی شي تباه برباد نه شو. درېمه خبره دا ده چې بعضې علماو دا لیکلي دي چې کوم سړی چې سود کوي او د سود نه نه قلاریږي نو د ده انجام به آخرکار په دنیا نه چې دی ځي نو دی به بیمانه ځي. دا چرته هم نشي کېدی چې دی د سود کوي او دی د دنیا نه ځي او د سره د ایمان لاړ شي، دا به لازما بیمانه ځي. دی به رزنکدن نه مخکې یو داسې کار کوي چې ایمان به ترې ځي، بد دی جنګ، دی سزا ده، د نیکۍ بربادي او دی چې په دنیا کې تا ته زبر ښکارېږي چې دی مسلمان دی او منځونه کوي، خو ته په دې یقین وساته چې دی کله مري نو د ده نه به ایمان تللی، دا به بیمانه. دا مسلې دي، په دې ځان پوه کړه. اعاذنا الله من ذلک. وان تبتم او که توبه مو ویستا فلکم رؤوس اموالکم، تاسو ته به خپل اصل مالونه میلاویږي، او که توبه مو ونیسته نو هغه به هم د نه ضبط شي. اسلامي حکومت دې ته وایي کوم سړی چې سودخورۍ نه توبه نه وباسي نو چې هغه له هغه کم اصل مال ورکړی دی نو هغه هم والا هغه ته وایي هلکه نه به یې ورکوي او دی دې پسې ګرځي او ده نه خو به سټ ووایي، د ده نه به سټ ووایي او هغه چې کومې پیسې هغه ته پاتې هغه ته وایي دا ستا شو. لا تظلمون، پتاسو به ظلم نه کوي چې زیات غواړئ، ولا تظلمون، پتاسو به ظلم نه کېږي چې هغه اصل هم نه درکوي. که توبه م ویسته نو خیر دی، پتا ظلم نه کېږي، اصل سرمایه چې تا ورکړې ده به درکړي. وان کان ذو عسرة، اوس چې هغه سرمایه مې وله ورکړې ده غریب دی، چې غریب دی انتظار ورته وکړه. وان کان ذو عسرة، او که چېرته دغه سړی چې ستا پې دا قرض او ستا پې دا د سود مطالبه وه، ذو عسرة دا غریب و تنګدست دی او لاس یې تنګ و، نو فنظرة الی میسرة، نو بیا انتظار دی د اسانۍ د وخته پورې، بیا ورته صبر وکړه چې کله مالدار شي در به یې کېدله. په دې کې دا شته او په امانت کې ګورې دا نشته، په دې ځان یاد ساتئ. امانت مې چاله ورکړو نو نظرة الی میسرة په هغې کې نه ولې؟ ځکه په امانت کې به ته لګی نه کنه، امانت به ته لګی نه، نو څنګه تعالی نظرة الی میسرة؟ ته یې ما لګولی دی نو ما یې تا خو خیانت وکړو. امانت کې نظرة الی میسرة نه، په دین کې په قرض کې، خو په امانت کې نه. ښه په دې خبره ځان پوه. وان تصدقوا خیر لکم، او تاسو که چېرته خیرات ورکړئ دغه اصل مالم، ده ته وایي چې د اوسه پورې د ډېرې سودونه اخیستي دي او هغه اصل سرمایه دې پې لا پاتې ده. نو وان تصدقوا، او دا خبره چې تاسو دغه ورته پرېږدئ خیرات وله ورکئ، دغه اصل سرمایه چې دې پې سل پاتې دي دا ورته په خیرات کې ورکئ، نو خیر لکم، دا ستا دپاره ډېره غوره ده، ځکه دا د هغه تېر ګناه کفاره شوه. ته به وایې چې تېر وخت کې خو دا ګناه نه ما دا خو د عقل نه ډېر خلاف کار و، خو تا ورته ډېر سوچ نه و کړی، تاسو د هغې د اعتراضات څومره مضبوط ښکارېده، لیکن چې موږ پې شروع وکړه نو بیا څه هباء منثورا، سے گرد و غبار، نو دونه تاسو نه کوو په دې خبره.
دا وان تصدقوا او کتا سو په دغه اصل مال باندې خیراتو کې او دا ورته پرې دین خیر لکم دا تاسو د پاره غوړه ده ان کنتم تعلمون کتا سو پويږي نو دا ټول د اخرت خبرې کوي نو چې چاله قرض ورکو نو اخرت بغواړو او کنه اخرت پیژنې کنه التبیا د ثواب او د عذاب خبرې هغه ځای کې دي اصل ریټرن او فایده خو هغه ده واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا آیت ته چې د دې آیت نرستو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دیر ورځې یا د بعض روایت مطابق 9 ورځې پس وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا اخرنه آیت خو چونګې د دې سیاق او سباق سره مناسبت نو دلته راو واتقوا یوما اوزان بچ کې د عذاب دا ورځنا ترجعون فيه الى الله جتاسب واپس کې دې شي پای کې الله تمخامخ ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پورا ورکړي شي یار یو تن ته بدل دا عمل چې کړی وهم لا یظلمون پر خلق بزیاتې نه کی اوس د سود متبادل بل څه شي نه مداینه ورته وي مداینه آیت المداینه دا یو آیت دی د مداینه او دا ټول نه وګد آیت ته په قرآن مجید کې او د ټول نه وګد آیت په لین دین په باره کې دی د خرڅول او غشتل په باره کې دی ته سوي دی ته سلام وي سلام دا آیت چې دی دا په بیع کې د ټول نه بنیادی حیثیت لري چا وی چې د دې آیت تعلق د سلام سره دی سلام څه ته ویل کېږي عام طور باندې بیع چې دا بیع نو د دې مختلف قسمونه دي په اعتبار د سمن سره د دې قسمونه دي مثلا درې چې یو ته وی بیع ساذجه ساده بیع چې یو طرف ته سمنی او بل طرف ته صحیح جنس پیسې می ورکړې او ټیپر می واغستو نو دې ته څه وی بیع ساذج سمن په مقابله د جنس کی کله کله سمن په مقابله د سمن کی ډالر می ورک او پاکستانی روپے می واغستا پاؤنڈ می ورک او پاکستانی روپے می واغستا نو دې ته وی تبادله د ثمن په ثمنو نو دې ته وی بیع صرف دې ته څه وی بیع صرف کله کله داسم کیږي چې یو جنس سره په جنس باندې بدل کی غنم می ورکړو جوار می واغستو جوار می ورکړو غنم می واغستو په خوا په خوا زمانہ کې بدا طریقه و چې سړی بل کور نه اگې وړي او الته په دکان کې په سودا واغستا د خمبې نه به وږي وړو غنم به وړو الته په سودا وا دې ته وی بیع مقایزه په دې باندې پونه شي بارټر سیل ورته وی بارټر سیل مقایزه د جنس په بدل کې جنس یو طرف ته خدا تقسیم بل طرف ته یو تقسیم بل دی دا دی چې کم یو شی نقد دی او کم یو شی نسیه دی کله کله داسي چې د سمن په مقابله کې جنسي نو دواړه نقدي الکه دا 100 روپے نقد والا او د دې 100 روپو چینی نقد راک نو دام ساده بیع کله کله داسي چې 100 روپے بدل بیا درکم خو اوس مال 1 کیلو چینی راکا نو دیتا قرض وي دا لین دین شو خبره باندې پوه شوي چې هغه سامان قرض دی او هغه مبیع چې دی هغه نقد ده کله داسي چې د دې عکسي په خبره باندې پوه شوي سامان میں پیسې میں وس درکړي 100 روپے میں وس درکړي او لوبیا براله بیا 2 میاشتې پس راکې غنم براله 6 میاشتې پس راکې نو دې ته سلام وایي چې مبيعه پکې مؤجلی او ثمن پکې معجلی نو دې ته سلام وایي او چې مبيعه پکې معجلی او ثمن پکې مؤجلی نو دا عام بیع ده وایي خبره خدا بیع نسیئه ده دې ته بیع نسیئه وایي نسیئه بیع ده نو چې کله پکې ثمن نقدي پیسې وس در کوم او شی براله بیا راکې دې ته سلام وایي نو په دې کې بیا څه شرطونه دي هغه په فقه کې ګوره اته شرطونه پکې دي داغه تعیین بکې داغه د قسم تعیین بکې داغه د مقدار تعیین بکې داغه د وخت تعیین بکې داغه د زی تعیین بکې من کان منکم من اسلف منکم فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم نیټه به معلومه وزن به معلومي مقدار به معلومي وسب به معلومي زی به معلومي
الله که دا 1000 روپۍ تعالی در کوم مال به را روان په جمی د وړي په موسم کې د هړ په موسم کې یو من غنم راکې غنم به کمی وي یو من به څه قسمه به په دې باندې پوښي کله به راکې په کم تاریخ به راکې په کم ځای کې به ماته حواله کې دا قصې دې ته سلام وایي نو چې کله لین دین نسیای نه پای کې بیا لیکل پکار دي نو هغه د لیکلو خبره دلته کوي یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اذا تداینتم بدین چې کله تاسو معامله کوئ د قرض معامله الی اجل مسمى تر دې یو نیټې مقرره پورې د دین او د قرض ته ما فرق ویلو پای کې یو فرق ورېدام دی چې په دین کې اجل او په قرض کې اجل نه یو فرق دام دی په دین کې صحیح دین خو معامله مالی ده کنه پای کې صحیح اجل به پکی او قرض ته وی جلګه یار قرض راکه پیسې مې پکا دي پدې کې اجل نشته پدې کې اجل اذا تداینتم بدین چکل تاسو معامله کوي معامله د قرض الى اجل تر یو نیټه مقرره پوری نو مسمن چې مقرره فكتبوه نو دا ولیکه وليكتب بينكم كاتب بالعدل او دې لیکي دا معامله تاسو په منځ کې ولیکون کې په انصاف ولا يأبى كاتب نو انکار دې نه کوي لیکون کې ان يكتب ذلك کرنا كما علمه الله څنګه الله تعالی د تعلیم ورکړي دا احسان دی فليكتب نو دې ولیکي دا خدای خبره ده چې لیکل به اس تبرعا خلق احسانا کول نن سبا خو لیکل خلق پیسې لري نو هغه انکار نه کوي تا ته اراده راځه الته زبد له ولیکم اخو آسان ولیملل الذی او بیان دیو کی املال او املا ډیکټیشن بیان چې زب وې مو ته لیکي اوس د یو زید عمر له 1000 روپے ورکړي نو لیکون کی ته بیان څوک کوي زید به کوي نه جی دا به څوک کوي دا عمر به کوي چې چا باندې دا حق دی ځکه دا طرف نه یو اقرار دی سباله په عدالت کې د انکار وکي نو هغه ارجنویس به وایي چې یاره جی ده خو نه ویلې چې مال را کړي خو زید به ما ولا ورکړي هغه خو نه ویلې چې مال را کړي نو بیان به څوک کوي چې چا پیسې اخیستې دي هغه به بیان کوي چې او په ما دومره پیسې دي وليملل الذي او بیان دیو کې هغه کس علیه الحق چې په هغه باندې حق لازم دی وليتق الله ربه او د الله نه دی یریږي چې د رب دی ولا يبخس منه شیئا او نه دی کمای دغه حق نه څه شي چې د سار تو پړتو چل په پکې وکړي زمړه لګي پکې کم یو سی پر پکې کام کا सिपर को 50 करो मुझ गरीब को पास करो अलता हुई ज्यादा का दलते हुए कम का न दा चल बन कही फ़इन कान الذي عليه الحق कचरता हुआ सड़े चिपागबाने हक दे सफीहन दा सादा आज सादा صدق الله تعالی सादा बंदा दखले تعالی सना खबर न रुपयो درهم نه پیجند हाजी لکه زمون په خلکو کې دا شي کنه دا مدرسو کې بعض د سادهګانی د درهم معنا په روپۍ کوي د درهم معنا په څه کوي نو پیمانی وایي چې یو سړی له دې لیکل کوي او ته وایي چې مولوی صاحب د دې سړی په ما باندې 1000 روپۍ دي او یاره جی مولوی صاحب دا دستاویز را په عربی کې ولیکل هغه به ته وایي چې زری پیسې دي درهم دي نو هغه غر کې نه کوي د روپو په ځای درهم صحیح نو درهم په 100 روپۍ په یو روپۍ باندې 100 درهم په یو درهم باندې 100 روپۍ او دی وایي چې درهم روپۍ ته وایي د درهم ترجمه څه کوي روپۍ نو دومره ساده ما جوړېږي کنه درهم او روپۍ پیژنه دا شی نه جدا جدا دا سفیهن دا ساده او ضعیفا یا کمزور او غونی کار نکاو جبه کار نکاو تت خبرې کوله یعنی څنګه سکار کاو خو زرو ته ډر وي ډر روپۍ ته والے دا څنګه چلے نه چل بدل ته په خواو کنه یو ټکه وی بلم وی ډر روپۍ ته والے جرمانه نظر او ډر نه پیجند دا او لا یستطيع ايمل یا طاقت نه لره چې بیان کی یره جیل ته بیان په انګریزي ژبه کې پکارو د انګریزي نه ورتله الته په اردو ژبه کې په انکو کې او دل نه ورتله پښتو ولا نه ورتله بل څه ولا عربي ولا نه ورتله انګریزي ولا او لا يستطيع ايمل هو یا طاقت نه لره چې په خپل بیان کی نو فليملل وليه بالعدل نو بیان دیو کې د ولی او وارث په انصاف بیا به دغه مداله او د مدیون او د قرضداري په ځای بل سره راځي هغه به بیان کوي مدعی به هغه طرف مدعی دی به د مداله په ځای بیان کوي دا خو د مداله بیان دی مداله بخپل بیان په خپل کوي یا به دغه وکیل او وارث دا واستشهدوا شهيدين من رجالكم او گواهان ونسید و گواهان د خپل سړونا من رجالكم سمانه د مسلمان به مسلمان گواهی زمي په زمي گواه کې دی شي او مسلمان به مسلمان گواهی البته چې نو بیا خیر دی ارسته براشي بیا
چې بالکل نو بیا به خیر دی کی من رجالکم ستاسو د سړونه چې ستاسو خوښوي فإن لم یکونا رجلین که دوه سړي موجود نو نو فرجل وامرأتان نو یو سړی او دوه ښځې به ګواهان شي ممن د هغه چا نه ترضون من الشهداء چې ستاسو خوښي د ګواهانو نه نو بیا به د یو سړي په ځای باندې یو به سړی شي او دوه به څه شي ښځې به شي د ښځو په د ګواهۍ په باره کې دا خبره یاد وساتئ چې د یهودو په مذهب کې د سره د ښځې ګواهي په هېڅ شي کې معتبره نه ده د یهودو په مذهب کې د ښځې ګواهي د سر نه په هېڅ شي کې معتبره نه ده صرف د سړي ګواهي معتبره ده په خبره باندې پوه نه شوې او زمونږ د شریعت په مسله کې په حدودو کې او په قصاص کې د ښځو ګواهي نشته او د دې نه علاوه په باقي معاملاتو کې د ښځو ګواهي شته ابن شهاب الزهري وی مزت السنة من لدن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د زمانې نه دا خبره را روانه ده والخلیفتین من بعده او د ابو بکر صدیق او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د زمانې نه را روانه ده چې ان لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص په حدود او په قصاصو کې د ښځو ګواهي نشته او د دې نه علاوه په باقي معاملاتو کې به د ښځو ګواهي عین ممکنه ده چې په حدود او په قصاصو کې ځکه د ښځو ګواهي نه وي چې یو خو په دې کې بیا کېدی شي چې نن به ګواهي وکړي او سبا له به چې بیا وګوري چې په ده باندې خو هغه د کاڼي ورېږي او سټې پرې کېږي نو له بیا پې اوس دا ښځې ډېرې زیاتې رسوان دي زما پرې خبره پوهېږئ حدود خو څه دي حدود معنا دا ده چې یا تې لاس پرې کوو یا وله پرې کپری باندې پرې املا باندې اتیا کوړې لګو یا پې سل لګو او یا دا ده چې دی سنګسارو ټیک شوه یا د ده نه غاښ وباسو یا تې سترګه وباسو والحرمات قصاص ان النفس بالنفس والعين بالعين سترګه ته وباسو والانف بالانف پوزه ته پرې کوو نو دا ګواه ترور شي دا خو به ول راځي ګواه ترور خو بالته حاضر چې دی ګواهي کړې ده نو چې دا وګوري چې هغه پسې قینچي راوالی او دا چک چک شروع کوي او دا به خدایه پاکه ته نه نه یار وره مه کوه دا ما هسې ویلي بیا پسې چې دا دی غریبي به پیړه وسوي دا ښځې خو ډېرې رسوان دي که نه نو یو وجه دا ده دویمه وجه دا ده چې دا به وایي چې یاره چې خبره چې کله کله به وایي چې یاره سړی خو دا او خو هسې شک د هغه زړه د سوځېدو په وجه یاره چې شک مې دی چې هر شی یاره د ده په شانتې وړو چې دا او که بلو نو بیا نو دې کې به شبهه پیدا شي نو بیا به هر حد ساقطېږي نو د سره ډو حد به ور نه کړی شي نو عین ممکنه ده چې په دې کې وجه دا وي نور هم پکې څه وجې دي خو ما دا وجه لږه هایلایټ کړه د دې دپاره چې ستا ذهن ته لږې خبرې پرېوځي او خامخا دا بنګلادیش والا خپم نه شي تاسو به خبره پوه شئ دې کې بنیادي وي د دې نه علاوه په باقي معاملاتو کې د ښځې ګواهي نیمه ده ولې دا مونږ څه نیم بني آدم یوسو وایي نه نه نیم نه خو ملګرې مې دله وکتله ته خو یوازې وې که نه ته په ایمان ووایه چې دا هغه اخري کلي څه نوم دی د دې دیر نه چې اخري ځای داسې کولنډۍ نه بره څه کلی دی دا مړه نیرګاه کلی شته مخکې مې چېرته یو ځل لیدلی نو هغه کلی چې دی فرض کا یو کلی د هغه کلي نه یو ګواه ښځه را روانه ده نو چې یوه ښځه را روانې نو ته په ایمان ووایه چې ځان له راځي نو څه چل به کوي نو دا به یوازې به دې ته تکلیف وي دې ته به یوازې په لاره کې مسایل کله کوله ماشوم ورسره نو بیا به مو ته غټه مسله وي نو چې دوه ملګري نو دوه ملګري به راشي خیر دی عدالت ګواهي به وکړي دویمه خبره دا ده چې په دې دوهوالي کې یو بل وجه ده هغه وجه دا ده چې د ښځو د عدالتونو ته بار بار راتلل دا د شریعت په نسبانې غوره نه دي په ایمان یې ووایې دا سړی چې څوک عدالت ته راکاږي نو ده ته عزت وایي که بې عزتي وایي ورته وایي عدالتونو ته که مې دی رانښ کړو وایي نه 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 زه عدالتونو ته راښکلی یم زه دی چېرته پرېږدم نو د عدالتونو ته راښکل دا عزت ګڼي خلک که بې عزتي نو یت وروری ته په دې خفه چې ستا دا بې عزتي ونه کړه چې یوه به وي نو دا به بیا نو که یوه وي خو یوې غریبې ته خو پته لګي چې دوه شي نو د دې معنا دا ده چې دوه به په هر ځای کې وي نه او د یوې به ګواهي نه وي نو د عدالتونو د راښکلو نه به بند دی بنګلادیشۍ په دې پوه نه شوې بنګلادیشۍ پوه نه شوې عدالتونو ته راښکل چې دي نو داسې د عزت کار نه دی راځه د ګواهي کوه ګواهي معتبره ده او نه ده معتبره او ته څه وایې چې عدالت کې به ته قاضي ته پیش کېږي نو داسې به پیش کېږي چې به بوقره کې به یې او عدالت به دا ګڼه ګوره به دا جقه به بار به انتظار ګنټې ګنټې به ولاړی ها جي هلته به درته ماشوم جاړي هلته به دې په کور کې کارونه هلته به غوا او میخه او دا به سنبالول غواړي
دلته کې به بیا په 4 غنټې انتظار نه پس د عدالت مخ ته پیش شي نو ته به وایې چې زه هغه ما ابو وایي چې نه ته دا مخ کاره کته هغه نه هلته به یو سړی ناشي دوه به ناشي نو دا په مخ راته دا ښه کار ښکاري چې په دې عدالتونو کې ولاړ او یو راته وایي هغه محرر به وایي یاره چې ما خو ونه لیده ته ورکړې دا مخ بیا ښکاره کړي نو دا کار ښه دی ستا دپاره د دې وجې نه شریعت دا وایي چې دا د 2 ښځو ګواهي معتبره کړه د یو سړي په ځای نو یو سړی به ډېر میلاو شي ډېر شي او 2 ښځو پسې چې ګرځي نو یوه خو به میلاو شي خو بله به کم ځای میلاویږي نو دا معنا دا ده چې دا خبره لږه غوندې ګرانه د دې دپاره کړه چې کم از کم دا ښځې د دې عدالتونو د راښکلو نه څه شي دا د دې نه محفوظ شي دا څه ښه د عزت کار نه دی او دوی ته چېرته هغه ملنګ یې ورته د اسلام آباد ملنګ یې ورته په مزغو کې اچولی ده چې دا وګورئ ته په د یو سړی او 2 ښځې په یو سړي حساب کړي دي نو دی ورته په مزغو کې دا خبره اچولې ده نو ورته وایي دی په دې حساب کړي په دې معنا نه دي دی د دې دپاره کړي د ښځو ګواهي کم نه کمه راشي کم نه کمه شي دا ښځې کم نه کمې عدالت ته څه شي وړاندې شي او د دې دا فنکشن یا د دې دا کارکردګي او د دې دا دایره کار د عمل دا د دې کور د چاردیوارۍ دننه محدود شي او دې په دې عدالتونو کې نه راښکلی کېږي نو دا به ستا سره ډېر د قدر او د احترام کار وکړو او د دې نه علاوه پکې بیا چې که ته نور سوچ کوې نو هم پې پوهېږي دا مطلب شو او قرآن ولې یو بله وجه ویلې ده وی ان تضل احداهما چې ير بشي د دې یوې نه فتذکر احداهما الاخرى نو دا بله به ورته ور یاده کړي دې کې دا وجه هم ده چې دوه په دې وجه هم دي ان تضل احداهما چې د یوې نه به خطا شي د یوې نه به ير شي ولې ځکه دا د دې د عمل میدان نه دی کله چېرته یو ځل ګواهي راغله او دا خو د دې کار دی نه دی په مخه په عدالتونو کې نه ګوره سړي په دې عدالتونو کې نو هغه ته د تاریخونو د بدلېدلو او د ګواهۍ او د دې او د وکیلانو د دې چلونو ولونو او د دې عدالتونو د دې ټولو قصو بې تعلیمه سړی خو په دې چل پوهېږي وایي ما ته پته ده داسې چل به وي نو ځکه چې دی دا په مخه دا چکرې لګوي او هلته دا بوی موی وایي نو دلته په مخه پته هر وخت دی هلته حاضري په خر باندې فایلونه هلته وړي د داسې لږې مقدمې خو نه دي که په خبره نه پوهېږي دا مې یو سړي ته اشاره وه نو 8 مقدمې دي د هر ورځ دی په عدالت کې حاضر دی نو دا بې تعلیم هم دی نو دا پوره پخنی دی دا ټولې خبرې مال لیکن زنانه غریبې ته د دې خبرې څه پته ده او وکیل څه پېژني او هغه عدالت څه پېژني او دروازه څه پېژني او محرر څه پېژني او ارجنویس څه پېژني او ګواهي څه پېژني او هلته کې به خو وارخطا شي چې دا څه وایي وایي خورې دا څه قصه ده وایي ته وایه ما ته نه به ورته وایي چې دا داسې چل نو هغې وجه دا ده چې دا خو د دې میدان ده نه که نه دا سړی خو که کار نه وي نو وایي که بېزې مې نه دي ساتلې خرس مې اورېدلی که مقدمه مې نه په چا شته او نه را باندې ده چا شته خو دومره د دې نه خبر یم چې د عدالت کې دا چلي نو ښځې د دې سره څه کار دی خو دلته نه ځي عدالتونو ته چې نه ځي نو هغې ته په دې میدان کې دومره تجربه نشته نو د هغې نه دا قسمه خبرې هېرېږي ځکه دا د هغې د کار ګوره د خپل ماشوم خبره ماشومان چې چوټي وشي که نه پوهېږې په خبره چې څه خبره وي نو هغه د میندو تعداد ګوره ما ته د خپلو بچو دا تاریخ پیدایش به د دې وړو مور به راته یو 50 ځله نه زیات ویلی خو ما ته سم اړو یاد پوهېږې په یو هم راته نه دی یاد ولې بس په هغه وخت کې راته وایي خبره ختمه شي بیا یې زه په توجه له نه ورکوم خو که د مور نه دې ورته تپوس وکړو چې د خوب یې راپاسې نو د 5 شپږو واړه به ورته په یو فر باندې ووایي د فلانکې تاریخ د فلانکې په فلانکې میاشت د فلانکې او زبرګ او شوقدر به پکې راته هم ووایي یوازې جنوري فروري نه دا ټول به راته وایي دا ولې یعنې چې د کومې د میدان دی دا ذکر ته دا خبره کوم چې سبا به تا ته یو سړی وایي چې نه د ښځو حافظې خو ډېرې مضبوطي وګوره ته د ماشومانو تاریخونه تا ته نه دي یاد هغه ته یاد دي ما یې ګوره چې کومې د کار میدان دی نو هغه ورته یقینا یاد دی دغه میدان کې دی بالکل ایکسپرټ او ماهر دي ځکه دا د دې د کور میدان دی ماشومانو دوایي ورته یاره د په هغه ځل باندې یاره جي ډاکټر له چې دلته ماشوم بوځو زمونږ نه تپوس وکړي یاره دا کله پیدا چل شوی دا څه دوایي خوړلې وه خدای کو یاره نو چې مور نه تپوس وکړو نو هغې ته هغه ټوله هسټري ورته معلومه دا فلانکي ور باندې ولا دا دوایي ورکړه بیا هغې پیدا چل وکړو بیا هغه دا چل شو بیا هغه بل له لاړو هغه دا وویله نو دا د دې چې کوم د کار میدان دی نه په هغې کې دې ته یاداشت ډېر زیاتي خو د ګواهۍ ده او د عدالتونو د کچرو نه میدان د دې نه دی نه په دې کې ورته نه دي یاد نو ځکه وایي ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى یوې نه به خطا شي بله به یې ورته ووایي نو نیمه خبره به یې وایي کې زه خو خو دا نیم به یاد کړو نیم نمبر ته یاد کړو نیم به زه یاد کړم داسې کوي که نه خلک وایي دا نیم ته یاد کړه نیم به زه یاد کړم
دا مطلب شو. ولا یعب الشهداء، او انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعوا چې کله دې راوبللی شي د ادا د ګواهۍ دپاره. ولا تسأموا، او مه تنګېږئ ان تکتبوه د لیکلو د معاملې نه صغیرا او کبیرا، وړی او که غټی، الی اجله د نیټې پورې. دا لیکې په دې کې بیا نقصان راځي. مولانا مودودي په تفهیم القرآن کې یو حدیث نقل کړی دی چې د دریو خلکو دواګانې نه قبلېږي، وی فریادونه کوي او فریاد نه قبلېږي. یو هغه سړی چې لین دین کوي قرض او لیکل نه کوي، بل هغه سړی چې د هغه ښځه بد اخلاقه او دی ولا طلاق نه ورکوي. بد اخلاقه باندې ته پوهېږي، قلندری، ملنګی، انجیو والی، کله په یو غر کوزېږي او په بل خېږي، او کله یو ځای شپه کوي او کله بل ځای شپه کوي. حاجي دلته کې یو ځای خبره ما لا خبره ډېر خوند را کړی وی په دې دیر کې چېرته دا قصه شوې وی څو کاله مخکې. وایي چې ته د انجیو ښځه راغلی وه نو په کور کې د ښځې غوا ولاړه وه، نو هغه انجیو ښځې هغه کور والا ښځې ته وی ورته وی چې تا پېښور لیدلی وی نه، وی باغناران دې لیدلی وی نه، وی اسلام آباد دې لیدلی وی نه، وی ته خو هسې غوا یې. وی ولې؟ وی هسې په دې موږي تړلی او بار ته اړوتې نه. وی ښه، نو غلی شول. نو بیا ورته راوګرځېده، وی دا ته چې د کوم ځای نه راغلی؟ وی زه د پېښور نه. وی تا سره چې راغلی دا سړی دې څه دی؟ وی دا مې ډریور دی. وی خاوند دی؟ وی نه. وی زوی دی؟ وی نه. وی رور دی؟ وی نه. نو وی غوا ته یې که زه یم؟ وی دا غوا مونږ چې د غره ته شړو که نه دې سره نه خاونې نه سره رور نه پلار یې پردي غویان او پردي غواګانې ګرځي، نو غوا ته یې که زه یم؟ زه چې وی پېښور ته ځم یا به راسره خاوند ځي یا به راسره پلار ځي یا به راسره رور ځي، او ته د پېښور نه را روان شوی پردی ډریور در سره راغلی دی. دغسې زموږ د غواګانې هم دې غره ته ځي او خپل غویي ورسره نه وي، پردی غویي او پردی غوا ګرځي. نو غوا ته شوي که زه شوم؟ سم جواب یې وله ورکړی دی، یاره خدای خو دې دغه ښځه جنت الفردوس له بوځي، او داسې د خدای پاک دا ټولې ښځې ورته نرانې کړي. ماشاءالله پوه شوې په پښتو باندې که نه؟ وتذکر احدا ولا تشتموا. نو دا یو دا بد اخلاقی نو داغه دعا نه قبلېږي. او دریم داغه سړي دعا نه قبلېږي چې یتیم له مال ورکي او هغه د ساتلو قابل نه وي او هغه برباد کړي. مال یتیم دی او د یتیم هغه مال تا هغه ته حواله کړه، پکار ده چې تا وله ساتلی او تا هغه ته حواله کړه او هغه خو برباد کړه، خو ماشوم دی خو په دې نه پوهېږي. نو ستا به خدای پاک دعاګانې قبولې نه کړي. نو د دې دریو کسانو دعا نه قبلېږي. ځکه چې لین دین کوي او لیکي نه، نو بیا به بچو له هم سبا غم جوړ کړي او په خپله به هم جګړي، نو لوی مصیبت به جوړ کړي. خو لیکه که نه ګواهان مقرر کړه. دا مطلب شو. ذالکم اقسط عند الله، تاسو ته وایم دا خبره ډېره د انصاف د الله تعالی په نسبت باندې، او اقوم للشهادة، او ډېره سیده او برابر د ګواهۍ ته. بیا به لیکلي نو ګواهي به هم اسانه. وادنا الله ترتابو، او ډېره نږدې ده چې تاسو به شک ونه کوئ، الا ان تکونه تجارتا، مگر که دا لین دین داسې تجارتي حاضرتا چې لاس په لاسي، تدیرونها بینکم چې تاسو یې کوئ په خپل منځ کې، بس راکه واله. نو په دې کې هم دا نشته. حال دا دی چې ګوره په یورپ کې ګوره دا یو کمال ډېر دی چې هلته راکه واله نشته. ښه هلته باقاعده چې د 500 پیسو سودا کوي نو هم هغه باید په ریټرن فارم کې راځي. هلته کمپیوټرایز سیسټم دی ټول په هر ځای. په غټو مارکیټونو کې خو په پیسه هم نشته. هلته به تا سره یو کارډ وي، کریډټ کارډ به، او کارډ به وله ورکړي او په کارډ باندې به باقاعده سودا اخلي او په کمپیوټر کې راځي. تا چې څه ورکړو، خو په دې وړو دوکانونو کې هم هلته کمپیوټرایز سیسټم دی. تا د 500 روپو نوټ 500 پونډونو نوټ ورکړو، نو هلته به باقاعده ولیکي چې 500 پونډو نوټ یې راکړو، بیا مې وله واپس څومره ورکړې او سودا د دومره غوندې چټ به درله درکړي. نو دا ښه طریقه ده، دا ښه طریقه، دا د هغې خواله دی. خو دا خواله په تا کې ولې نشته؟ دلته خو وروره چې چل ول دی. تدیرونها بینکم تجارتا حاضرتا، مگر کلاس پلاس تجارتی، تدیرونها بینکم، او تاسو کوي په خپل منځ کې. فلیس علیکم جناح، نشته په تاسو باندې ګناه الله تکتبوها کني لیکه. واشهدوا اذا تبایعتم، گواهان نشئ چې کله خرڅول او اخیستل کوئ. ولا یضار کاتب ولا شهید، او ضرر دې نشي رسولی کېدی کاتب ته او نه ګواه ته. چې کاتب نشي نو هغه له به پیسې ورکړي، تکلیف د هغه د خرچه د کاغذ د قلم د بل څه د وخت. او ګواه چې بوځي نو داسې به نه کوي چې ګواه له به ضرر ورکړي چې هلکه په خپلو پیسو راځه، ستا دپاره ګواهي کوي نو خرچه به یې ته ورکړې، ټي ډي یې به وله ورکړې. او بل دا ده چې ګواه ته تکلیف رسول دا د حکومت ذمه داري ده چې ګواهان به محفوظ وي. نن سبا څوک په چا ګواهي کوي، د چا په مخ کې سړی مړ کړي او څوک پرې ګواهي نه کوي، روغ نه دی هغه وروره سبا یې وژني، هغه اصل سړی نه وژني، دا ګواه وژني. نو نن سبا ګواه ته تحفظ نشته. نو دا نظام غواړي که نه، اسلامي نظام کم دی. وان تفعلوا، او که تاسو ګواه ته او دې ته تکلیف ورسو کاتب ته، فانه فسوق، دا نافرماني ده، بکم، او ستاسو په دې سټونو پورې نښتې ده، نښتې ده در پورې، دا به د قیامته پورې نښتي. که توبه مې نشته نو سزا به درته ملاوي.
واتقوا الله او د الله نه او یریږئ، یعنی په لین دین کې د حدود پابندي کوي. دلته تقوا نه مراد څه ده؟ واتقوا الله منځونه کوي نه جی، واتقوا الله معنا معاملې سمې کوي، لین دین او کاروبار سم کوي. او دی وی دا بازار د شیطان دی او جمعه د خدای دی. وای ظالم داسې تقسیم دی وکړه، خدای له دومره ورکوټه ځای ورکو او شیطان له ټوله دنیا ورکړه. نه جی، د بازار کې کاروبار هم تقوا ده. واتقوا الله چې کاروبار کوي نو تقوا اختیار کوي. واتقوا الله او د الله نه او یریږئ په کاروبار کې یوازې په جمعات او په مانځه کې نه. ويعلمكم الله او الله تعالی تاسو ته تعلیم درکوي. نو دا تعلیم دی، پر تعلیم ځان پوهې کې. ته تعلیم د اوسه پورې کې پته نه لګي، شل کاله د بيزي خپش پشان سر وړقاو په لین دین اډو پوي نشوي، د سود او د تجارت په مسله اډو پوي نشوي. قران زده چې پوي شي په. ويعلمكم الله او الله تعالی تاسو ته تعلیم درکوي. والله بكل شيء عليم، الله تعالی پر سبانه پوي دی. وان كنتم على سفر وشيرجي زيدا بس کوي کړه وقفه کوي کنه یار.